محترم ډېر ګران پروفیسر اسحاق پراچا صاحب، ډاکټر مراد صاحب او بابا صحافت نثار صاحب، ملک صاحب او دغه باچا صاحب، ګیلاني صاحب، علي شاه صاحب، زما نور ډېر عزتمن دلته چې کوم ناست دي، تفیع الرحمن صاحب او دا نور چې کوم ملګري ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده او ډاکټر صاحب ته موږ ډېره مبارکباد ورکوو چې هغې خپل اعلان کې د دې فیلډ سره د هغې دغه نشته دی. د نوښار یو ډېر نامګرامي ډاکټران دي او هغه زه به د دې دغه دپاره دا ووایم چې هغه یو پښتو کې دغه دی وایي چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کم راغونډوم. نو خبره دا ده چې دې چې کوم دا کار وکړلو او کم د دې خپلې خاورې سره زما په خیال کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یو سړی دونه په مادیت کې او په دغه کې لاړ شي او کوم مقام چې دې ته خدای ورکړی کراچۍ کې او انګلینډ کې، هغه بیا خپله خاوره او د خپل ښاریا او دغه هېر کړی نه دی. نو دا کوم کتاب چې دې لیکلی دی ما خو داسې مختصر کتلی دی، ډېر مې نه دی کتلی، خو چې هغه سړی غټ دغه وګوري نو هغې نه پته لګي چې په کوزه کې سمندر بند کړی دی. او یقینا چې کوم شخصیاتو ذکر هغه دی کړی دی په دې کتاب کې د کومو خلکو، هغه هر یو د دې څیز وړ دی چې په هغه باندې ځان ته کتاب ولیکي. نو ډاکټر صاحب یو کوشش وکړلو، تاسو موږ ټولو ته دا یو دروازه کولاو کړه چې یقینا زه تفیع الرحمن صاحب ته د پریس ملګرو ته دا وایم چې تاسو ته د خدای دا جرأت درکړي چې زموږ نوښار کې څونه لوی هستۍ تیرې دي، که هغه د مذهب په دغه دي، سمیع الحق صاحب، عبدالحق صاحب خاندان شو، داسې قاضي حسین احمد صاحب شو، نور داسې هر یو کس زموږ د مانکي شریف استانه چې په ټول په لاهور کې یو پروګرام کولو نو یو هغه پکې رالو، هغه لیکچرر او پروفیسر د دغه هغه چې زموږ په تاریخ کې صرف مانکي شریف یو کلی دی چې قائد اعظم هلته تشریف وړی دی. نو زه وایم چې دا ډاکټر صاحب په موږ ټولو باندې ډېر یو احسان وکړو چې دا څیز یې لیکلی دی او په دې کې د هر د نوښار چې څنګه درته ووایي چې سمندر یې په کوزه کې بند کړی، څه ځای دین یې پاتې نه دی، که د نوښار څه یادونه دي، که سینماګانې دي او که کوم تاریخ دی، هغه په هر حساب کې روحاني د دې خپل شخصیت داسې دی چې هر چا سره یې دغه شته دی. نو دې یو مکمل دغه جوړ کړی دی او هغه انشاءالله دا صرف زمونږ د خلکو د خپلې خاورې سره د محبت او دغه کوي. زما په خیال کې چې د دې نه لوی تعریف بل نشته دی چې یو سړی په کومه خاوره کې پیدا شي، کوم ځای سره دغه وکړي، نو د خپلې خاورې د مینې او محبت چې دی دا ډېر لویه خبره ده. او که زه دا ووایم چې د ډاکټر صاحب د خپل پښتو د دغه سره دا د 25-30 سال مخکې خبره ده، د دې مشرانو سره زموږ تعلق خو منځ کې بیا کټ شوی و. موږ زه کراچۍ ته تللی یم، آغا خان هسپتال ته، نو ما سره والده هم وه او موږ داسې تېرېدو، حالانکې دې سره هغه وخت زموږ څه داسې دغه نه و، موږ پښتو ژبه ووایو او ډاکټر صاحب موږ سره راغله، موږ نه یې تپوس وکړو چې تاسو څوک یې او څنګه یې. هغه وخت نه زموږ نو دې کې دونه مینه محبت دی چې حالانکې ډاکټر و بیا دونه لوی ځای کې هغه په دې څیز باندې د چا څه پروا کوي. او دې سره د خپلې خاورې، د خپلې ژبې، د خپلې علاقې دا یو ډېر لوی او د دې ټول خاندان چې دی ماشاءالله پراچا صاحب زموږ د مشرانو سره هم تعلق و او ډېر پریس کلب ته دی، که نور داسې دي داسې پراچا صاحب نور داسې ډېر ملګري دي. موږ دې دپاره دعا کوو چې الله تعالی دې د دې په عمر کې د دې په هر څیز کې برکت واچوي او الله تعالی چې کوم دا کوشش دې کړی دی دا دې خدای کامیاب کړي. او زه تفیع الرحمن صاحب تاسو ټول صحافیانو وروڼو ته دا سوال کوم چې حقیقت دا دی چې نوښار زموږ یو ډېره بختوره او غټه ضلع ده او په دې کې داسې تاریخي شخصیتونه او خلک پراته دي چې هر یو د دې وړ دی چې په هغه باندې د ځان ته کتاب ولیکي. انشاءالله چې تاسو به دا څیز چې اوس دا به وکړو، دا څیز به انشاءالله تاسو روان ساتئ او زموږ د طرف نه چې څه زموږ دغه وي د هغه خپل خدمت به انشاءالله موږ تیار یو. الله تعالی دې زموږ ټولو په مال حال هر څه کې برکت واچوي. زه ستاسو یو ځل بیا د ډاکټر صاحب خصوصي شکریا ادا کوم او دې ته زه خراج تحسین پیش کوم چې دا کوم کوشش وکړو دې کړی دی. انشاءالله د دې خو خپل شخصیت داسې دی چې اسیم خدای ورته عزت ورکړی دی، خو د دې خپلې خاورې د دغه سره چې کوم محبت کړی دی نو هغه زموږ ورته خراج تحسین پیش کوو. زه یې ډېره شکریه بار مبارکباد ورکوم.